حدیث مبارک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل من اخذ شبرا من الارض ظلما، څوک چې د ظلم په وجه باندې د چا یو لیش ځمکه ونیسي، یو لیش دومره ځمکه ده چې پای کې نه ته کور جوړولی شي، نه پې دکان جوړولی شي، نه پکې پټۍ کولی شي، خو چې یو لیش ځمکه دې هم ونیوله د ظلم په وجه باندې پردی ملک، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي فانه یطوقه یوم القیامه من 7 ارضین، دک یو لیش ځمکه در لاندې د اوو ځمکو پورې د قیامت په ورځ به د دې سړي په غاړه کې توق وي، پړي په شکل کې به واچولی شي او د محشر میدان ته به روان. څه د قیامت ځان له یو هیبت دی، او څه به داسې خلک چې د خپلو غمونو او د مسایلو په وجه باندې به په خپلو خولو کې ډوب وي، بغیر د کپړو نه به راپاڅېدل شي او محشر میدان ته به روان شي. مفسرینو لیکلي دي بعضې خلک په ډېر ښکلې تر او تازه وي او خپلو سوارو باندې به کیني او محشر میدان ته به روان شي حساب کتاب له، او بعضې خلک به ویښته به یې ببر وي، په بد حالت باندې به وي، بدبویانې به تیزي او پیدل به روان شي محشر میدان ته به ځان رسوي، او بعضې به د الله په عذاب کې ګرفتار وي. مفسرین فرمایي د دې مخ په ذریعې سره خپې به پې اوچت وي او مخ پې به د ځمکه پروت وي او په مخ باندې به دا سفر کوي، مخکې به روان. توبه، دا به کم حالت وي. اوس څه پته لګي زمونږ شمار په کومه ډله کې کېږي، ډېر مطمئن کېدل هم نه دي پکار چې بس جنت مونږ دپاره جوړ دی او بس مونږ خو هسې هم کلمه میلې د خامخا د جنت فیصله ده. نه د الله د خوف د یرې باندې، یرې په وجه باندې اوښکې تویلول هم ضروري دي. حضرت عمر صاحب به فرمایل کو چېرته د قیامت په ورځ باندې د ټولو خلکو د جهنم فیصله وشي او د یو کس د جنت فیصله وشوه، وي هغه یو کس په ځای زه به جنت ته ځم، وي د الله په ذات مې دومره یقین دی. او کو چېرته د ټولو خلکو د جنت فیصله وشوه او د یو کس د جهنم فیصله وشوه، نو کېدی شي چې یو کس هم د جهنم والا ځای. دومره د الله نه یېرېدم. الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خو د خوف او د امید په منځ کې به ساتي، هم به د الله نه یېرېږي او هم به په الله باندې کامل یقین هم ساتي چې یا الله ستا په خاص فضل باندې مې الله بخي. یو ځل نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه عائشہ بی رضی الله عنها تاسو کو چې تاسو او فرمایل چې هر انسان با د الله په فضل باندې د الله په رحم باندې جنت ته ځي، نو تاسو هم د الله په رحم په فضل جنت ته ځئ. نبی علیہ السلام فرمایل مفهوم داسې دی چې او زه به هم د الله په فضل او په رحم جنت ته ځم. د دوانو جانو سردار څه فرمایي زه به د الله په رحم باندې جنت ته ځم. نو موت اولې داسې بس یقین درجه کې یو چې مونږ به خامخا جنت ته ځو. ابو بکر صدیق رضی الله عنه مبارک فرمایي یو حیوان یې ولیدو سایه کې ولاړ دی خوراک کوي، ګیا خوري، کاش چې زه خو دا حیوان وی دا